د پاکستان टी20 کپتان سلمان علي آغا د بنگلاديش دورې نه مخکې یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې سلمان علي آغا د بابر اعظم د محمد رضوان او د شاهین افریدي د پاکستان टी20 ټیم تراتلو حواله سره کم بیانات جاری کړي دي چې ویلي دي سب پلان دی د منیجمنت سب پلان دی آیا بابر اعظم د پاکستان टी20 ټیم تراولي کنا نو سلمان علي آغا د پاکستان टी20 کپتان مکمل حقیقت ښکارا کړی دی جی بابر اعظم په کوم سيناريو باندې ټیم ترازي سلمان علي آغا مکمل تفصیل ښکارا کړی دی دینه علاوه شاهین افریدي حواله سره هم سلمان علي آغا ډیټیل سره خبرې کړې ډېر ټایم نه خرابو جی په دې پریس کانفرنس کې سلمان علي آغا د بابر اعظم او د شاهین باره کې مکمل حقیقت ښکارا کړی دی چې بابر او شاهین به د پاکستان टी20 ټیم ته واپسی څنګه کوي سلمان علي آغا د بابر اعظم او رضوان باره کې ویلي دي چې دا دواړه کلاډیان زموږ د टी20 پلان حصہ ده خو فلحال چې کوم زموږ د پاکستان کرکټ بورډ مشران دي نو هغه نوجوان کلاډیان ازماوي نوجوان کلاډیان ټرای کوي چې راتلونکي ورلد کپ کې هغه یو بیسټ پلینګ 11 جوړ کی او بیسټ سکواډ اناونس کی بقایا بابر اعظم د پاکستان د ټیم په هر کیمپ کې شامل لې لوبډلې سره هر کیمپ کې حصہ اخلي بابر اعظم د ټیم حصہ دا او ډیر زر به د پاکستان د टी20 ټیم حصہ جوړیږي دا سلمان علي آغا د پاکستان टी20 کپتان د بابر اعظم حواله سره دا بیان جاری کړی دی او مایک هیسن هم سنرم بیانات راغلي مایک هیسن هم وایي چې بابر اعظم په टी20 کې اوپنر واپسی کوي टी20 لبا د بابر اعظم واپسی کیږي خو از اوپنر بکیږي نو د بابر اعظم چې څومره هم فینس دی وایي چې بابر اعظم د پاکستان ټیم کې وي په درې وړ فارمیټو کې د بابر اعظم فینس کې چې شعیب اختر هم دا سټیټمنټ جاری کړو چې بابر اعظم د درې وړ فارمیټو نه ډراپ کول پکار نه دي टी20 نه ډراپ کول پکار ون ډے نه ډراپ کول پکار او ټیسټ نه ډراپ کول پکار بابر اعظم د کنسسټنټلی د پاکستان د ټیم د درې وړ فارمیټو حصہ جوړ شي دا خبره شعیب اختر هم کړې ده او کرکټ فینز هم دا غواړي ځکه په ټیم کې هر پټول ټیم کې خو دغه نه شېشته کنه هټران خو نه شېشته لکه اوس تاسو ګورئ په ټیم کې لیفت هاند بیټسمن چې کم دی نو می د ما د ذهن نه وته پېښور زلمی سره هم دونه خونم د درګه کدي ویډیو کې رايات شو نو بیا بدلو هم ځکه یو ډېر ښه کلاړی نه دی میډل اډر بیټسمن دی د پاکستان टी20 سکواډ کې اوس شامل دی نو داغه نه ولې بابر اعظم خراب بیټسمن نه چې هغه شاملېږي او بابر اعظم نه شاملېږي داغه سټرایک ریټ 115 کې چلیږي د بابر اعظم سټرایک ریټ 130 لرسیدل دی داغه سټرایک ریټ 115 کې د نو یو طرف له 115 والا سټرایک ریټ والا کلاډیان په ټیم کې سلیکټ کیږي او بل طرف لا 130 والا سټرایک ریټ چې د بابر اعظم د پاکستان یو غټ نوم دی په سکواډ کې نه راځي نو د حواله سره سلمان علي آغا ویلي دي چې دا سړی بابر اعظم یادای چې دا زموږ د टी20 د پلان حصہ ده خو فلحال د پاکستان کرکټ بورډ مشران چې کوم دی غي نوجوان کلاډیان ټرای کوي دینه علاوه د شاهین افریدي حواله سره هم سلمان علي آغا بیان جاری کړی دی سلمان علي آغا د شاهین افریدي حواله سره ویلي چې پاکستان کرکټ بورډ شاهین افریدي ته غټه دمه ورکول غواړي هغه پر ریسټ باندې دي او شاهین افریدي به ټیم ته واپسی کوي او یو ډېر سترونګ کم بیک پکای ډېر ښه طریقې سره به ټیم ته واپسی کوي او ډېر مطلب داسې واپسی بکای چې خلک په حیرانای نو ګورو با چې شاهین افریدي په خپل فټنس لکه هغه په دمه باندې پر ریسټ باندې دي خو پاکستان کرکټ بورډ شاهین افریدي ته خپل انسټرکشنز ورکړي دي چې ته پر ریسټ باندې خو غوړې پدې دي شی باندې کار وکا په فټنس کار کې پسم کې پر هغه به څه ټاسک ورکړي وي نو ګورو به چې شاهین افریدي ټیم ته واپسی څنګه کیږي خو خیر دا سلمان علي آغا پریس کانفرنس چې دا دوره بنگلاديش نمخ کې هغه پرون کړو نو دا غیر بابر اعظم حواله سره چې کوم خبرې وي د شاهین او د رضوان نو مې در سره په دې ویډیو کې شریک کړي رضا تمنه د ویډیو کتلو والسلام